اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام ابرموا امرا فإنا مبرمون 79 آیت تے بسورۃ الزخرف کے نہا او یایم اول خلاصہ کما چې پورن پاتې شو ونیمګړې 81 آیت پورې خلاصہ ویل شو دریم باب اپات خلاصہ په دې طریقې دا تسبیح ذکر او پسې کې د الله د نزاحت بوتو وایو د پاکه چې الله د بوتانو شریکانو دې نه پاک ته دعا تیایم کې زجر دې بیا په 83 آیت کې پسې په 3 تیایم کې او پسې په 84 آیت کې توحید فی الالوهیت د الله یوواله او پسې 15 آیت کې رد په شرک فی البرکات باندې چې برکات چون کې سره په الله دی دا اختیار بل چالن نه ورګړي څنګه چې په خدای توب کې आवाज دی یوازې الله دې برکات او اختیارات دا مغسر دي دا غشاله ورکړي نه دي او په دې کې سوال لس دلایل عقلیه دي په آیتونو کې اګم چې ذکر شو او پسې 86 کې رد په شفاعت قهري چې په زور څوک د الله نه خلاصول نشو کوله مشرکان په دې سوچ باندې د دې بوتانو د بزرګانو عبادت کوي چې څنګه دنیا کې زمونږ پکاريږي داسې په آخرت کې هم پکاريږي ال موږ د الله نه خلاصي نعوذ بالله نه الله ودا سي نشته مؤمن به د مؤمن شفاعت کوي د مشرک شفاعت نشته مشرک د مشرک نشي کوله مؤمن د مشرک هم نشي کوله ا مشرک د هیڅ چا نشي کوله درې خبرې مې توکړه خیرم نو مشرک د بار شفاعت نشي چې په شرک باندې موړي بیا بس دلیل عقلی اعترافی دی په 78 آیت کې 78 نه 87 انسه الټا و اتیایم او تسلی د رسول ته په دغه خیری دعایتونو کې تسلی د نبی ته په ذکر د براءت چې دینه تبریو کا بس او سلام د متارکت وته وکا خبر وسره مکوا 88 او 89 نن اوس پرني سبق خپل نن سبق لراشه ام ابرم امرن فإنا مبرمون ام ابرمو امرن ام ابرمو آیا ابرمو امرن وی قطعی مضبوطه فیصله کړی دا امرن د خپل کار دی مضبوطه فیصله کړی دا قطعی فیصله کړی دا فإنا مبرمون لیکن مونږ هم یو قطعی فیصله کوونکیو امام رازی رحمه الله لیکي چې رب تر سره په دې طریقه ده چې الله مخې کیفیت تدید عذاب ذکر کا په آخرت کې چې دی له کم کیفیت باندې عذاب ورکړي هغه بځه د دې د مکر او د فساد کیفیت ذکر کوي چې د دنیا کې څه قسمه فساد رواني خوري زواجر دی په دې دعایتونو کې نه او یا موت ایم کې دواړو کې او حضرت شیخ وی چې دا د کارهون سره متعلق د مخکې آیتونو کې چې دی حق یوازې بد نه ګڼي د حق نه کرکه نه کوي بلکې داغه خلاف تدبیرونه هم کوي د نبی سلام د دباولو لپاره او داغه د आवाज د چپکول لپاره د دعوت توحید د دباولو لپاره دی پیغمبر وجنی دغه خلاف پلانینګونه کوي هغه وی رب داسې جوړې دي مونږ وایو ټیک ده بس ام ابرمو امرن آیا دی مضبوط کړي دی کلک کړي دی امرن خپل کار خپل فیصله دی چې کوم تدبیر جوړ کړي د پیغمبر خلاف ناغه خو مضبوط کړي فائنل کړي د کنه ساين په کړي چې داسې بکو خچ دی کړي نه مونږ به هم کو ومکروا ومکر الله والله خير الماکرین هغه شنایت ته ده الفاظ بدلی مضمون یو دی طبری معنی کی امام طبری چې ام ابرم هؤلاء المشركون من قریش امرا فاحكموا آیا د قریش او د مشرکان چې دی خپل کار مضبوط کړي دي بس هغه دیو کې نور دې مضبوط کی امو چې کم حق راوړی دی دغه خلاف کېدونه جوړي دغه ته اشاره ده دې زمونږ د حق خلاف کار مضبوط کړی دی کنه هغه
فساد مضبوط کړی دی کنه چې موږ د پیغمبر ختمو کنه بس مضبوط دی کې د خپل پیغمبر بچ کوم الفاظونه یریږي ما دغه مطلب دی ها ابن جوزی لیکي چې عام دلته په دوم مفاهیم باندې دی یو هم مشهور دی چې انها للاستفهام دا سوالیه دی آیا دی مضبوط کړی دی استفهام شو دویم معنا هغه وایي چې په معنا د بل دی په معنا د بل دی بل ابرمو امرن بلکې دی خو مضبوط کړی دی حق خلاف خپل تدبیر او خپل چلو مکر حق نه قبلی حق نکره کم کې او حق ته چولنه ولنم جوړي دا بل چې واخله نه بیا اسانه سره ذهن ته پریوزي ول ابرام امام ابن جوزی لګي الاحکام ابرمو د ابرام نه دی مصدر دی ویلی شي مضبوطیا تا مضبوطول کلکول یو شی په خول اذر امر نه مراد څه دی نو اکثر مفسرین دا وایي چې هغه د دې هغه مکرو د رسول الله سلام خلاف چې دی ووجنو یا د ملک وباسو ادارو ندوه کې چې دی کوم میټینګ کو کتا هو د یاتي سورۃ الانفال کې هغه تیر شو هغه ته اشاره ده لیخرجو کو لیقتلوا کو لیثبتوا وغیرہ هغه ته اشاره ده او قطاده وایي چې امر د مراد د دې دغه تکذیب کولو فراوی چې ابرام د دې سو انه ابرام امرهم ينجيهم من العذاب هغه دې د عذاب نه نجات هغه امر دی زیات مشهور هغه ولنه دی بس هغه ولیکي هغه ور سره وای امام رازم دغه وی والمانا مبرم اي مشركو مکه امرا من كيدهم ومكرهم برسول الله مان د آیت دا ام ابرم یعنی مشرکان د مکی چې خپل کار یې نه او مکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف مضبوط کړی دی نور دې مضبوط کی ودی کی تکړه دی شي بیزاوی فی تکذیب الحق ورده ولم يقتصروا على كراهته هغه په تفسیر کې دنه ربط راوسته بیزاوی کې دا کمال شته چې دومره لاندې هو په لاندې ټکو کې سم سي ضرور غاړي چې دی د حق اغرستو حق تیر شو کنه حق ندی هغه کی نفرت کی کرا کوي کنه نو دی د حق نه आवाज ذکر کنه کی بلکې دا تکذیب هم کوي صرف دا په کراهیت او بکر کبان دی اکتفا نه کوي بلکې دا تکذیب کوي لاندې وته دی وته چې دا بسنګ ختمو خدی دغه کارونه کوي مضبوط کړی دي نو فین نام مبرمون یقین مونږ خپل تدبیر مضبوطون کیو څنګه چې دی لګیا دی د پیغمبر आवाज دباوي زما سړی غلی کی الله وي زما پیغمبر خراب وي زما قران زما کلام زما د میشن مخنی ويږي نظام خپل کار مضبوطوم زما خپل میشن کامیابوم فإنا محکمون لهم ما يخزيهم امام طبری یقین موږ مضبوطون کې خپل کار او ادا سے کار چې زبدي پاغه باندې شرموم ذلیلون بدی ذلیلان کوم به الله فرمایي فإنا مبرمون دلته یو بل مشهور روایت هم دلته مفسرین نقل کوي هغه د رسو آیت سره متعلق د بعض مفسرین دلته لیکل هغه نجوا او غسر سره دی هغه سره متعلق دی اور دلته سمرقندی لیکل رسته بیا وایم قلبی دا وی چې درې کسان وي تماور جمع شو ویلی یو پکې وی کینن زمونږ رب پپټو خبرو پويږي ابل وته وی ترى انه يعلم ما نقول بيننا باندې کې باندې نه کو ناو ابل وته استخیال جا پويږي دم پر پټو خبرو کنه پويږي دا آیت داغي په جواب کې نادل شو اما برمو امرن فإنا مبرمون آیا دی په ګناه باندې قائم دائم دي نیکن مونږ هم قائم دائم دی له سزا ورکو دی له عذاب ورکو قلبی دا تفسیر کې دي وایي ابن قتيبه معنی کی ابرمو احکموه والمبرم المفتول على طاقين دا دوا تاورونه پړی چې دی تو کې کلک غټه ور کی کنه مضبوط اول دغه ته وی کنه ما ول ورکه خلک وي دغه معنی کوي تار چره پړی چې تار فتیل
لاس کې تو کې نو ولنو لور کې کنه غټه ور کې. ابن جوزی معنی کی فإنا مبرمون یقین موږ مضبوطون کی خپل کار د دې سزا به موږ هغه امر موږ مضبوطو دی له بخښه مضبوطه سزا ورکو. امام قرطبی د مقاتل روایت نقل کړي چې دا غندا دغه دوه میټینګ ته اشاره چې ابو جهل ټول خلک راغونډو داري قبيله چې موږ دا قبيله کمزوري کو په دې عمل کو دی خپل کار مضبوطه وکنه کسان راغون کړو یو پړی راغون کړو هم مضبوط کړل الله یې موږ خپل کار مضبوطو بدر کې ټول ول لکه سپیا کوئی سوړ نه وتل بیا موږ خپل کار مضبوطو هغه کار وزرو کجه ادي وی چې اسلام ختمو کنه هغه اسلام نبی سلام فاتح هوکر مکه تراغ کرانه وسه شو کپاره سه شوې څه جو خانان باندې چې بلی د موږ نه وسا باندې خریدل ملک یو باسه وی کور وباسه پای کور مل سو کا به شو منگ بترکی ورکو. قرطبی ابن کثیر معنی کی ارادو کید شر فکدناهم وهذا الذي قاله مجاهد كما قال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. سورۃ النمل 50 آیت پشان دی وي مشرکان خو ډیر حیله مکرونه جوړ کړو چې د حق بدبو کو لیکن الله با اغي مخنیوي کو کنه. ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون. هم دغه ځړه خبره ده بل انداز کې دی چې مکر کې نه مکر را باره میټینګ کوي کنه پټه خبرې بګي او پټه خبرې چې وشي د دوه کسونه بیا به نور مرګري راوړي بیا به جرګه کیږي سر او نجوا دا نوې خبره نه ده. ام یحسبون یدی گمان کی ان لا نسمع شیکن مونږ نورو سرهم د دې دراز خبرې اپټه خبرې چې کوي دوه کسه ونجواهم د دې هغه جرګې د دې د جرګو هغه خبرې نسوګو دې دراز خبرې او د دې پټه خبرې نجوا معنی پټه کړي بلا ولنه مونږ اورو د دې خدا ګمان د دې غلط دی. ورسولنا زمونږه استاد د ملائکه لدیهم د دې سره یكتبون لیکل کوي لیکلم دیم زجر ده ها چې دې په دې نظریه د اپارټمنټونه کې جوړ الله دې مکر نه خبره ده کوئی الله خبر ده ته کې پټ کې په خېټه کې وګه پړ کې وګه ته پته ده دا سوای شه وای اس نه کې آیا ګمان کې دا مشرکان چې الله سره دې شرک کوي چې ګن موږ نورو دې پټه خبره او دې جرګو خبره دا ګمان د دې غلط دی. امام طبری معنی کې هم يحسبون ام يظن هؤلاء المشركون بالله آیا ګمان کې ځون کې دا مشرکان د الله سره دا شرک کوونکی ام په معنا دغه د امغسته سمرقندی او نور مفسرین وی چې ام يحسبون بل يظنون بلکې دی خدا ګمان دی دا خیال دی ان چې کین مونږه الله ځان یې چې څه کوم دی لا نسمع سرهم مونږ نور پټي خبره دی ونه جواهم او جرګې دی چې نور سره کله میټینګ کوي مفسرین هم دا معنی کوي ښا نجوا مانم دا کوي اوس توازه کوم تو بری معنی کې ان لا نسمع چې کین مونږ نور ما اخفوا عن الناس من منطقهم چې د خلکو نه کوم خبره پټي کوي نګنې زه نه ورمو ته دا خیال دی چې ته د ما رسول سره مقابله کې او د قران او د حدیث مخنیوي کې چې د پیغمبر وجنن ولې ما ته پته نه لګي زه خپل سړی نه بچ کوم خپل رسول باندې بچ کوم. ونجواهما غمان کې وتشاوروا بینهم خپل مینس کې مشورې کوي وتناجوا به دون غیرهم او نور سره دی هغه مشورې چې کې میټینګونه کوي خپل مینس کې دی لګي نظری خیال دا دی چې مونږ جوړدان نور مونږ بدیل لري سزا نه ورکوسو دا بس ویل دي فلان عاقبهم عليه لخفائه علينا دا زمونږ نه پټ لکه مونږ بدیل سزا نه ورکو یعنی مونږ لیدل نه دي مونږ ورېدل نه دي نه دې به سزا خوري دې سزا به دې خوري ښا. سمرقندی وی چې ګوره په ظاهر باندې لفظ د استفهام دی ام یحسبون کنه سوال غونته کړي هو المراد به التوبه هم مراد تنرټ نو زجر دی زجر دی ګوره سوال دې نه کوي ګوره چې تاسو نه کوي ګوره ښا رټیه په دې باندې چې خاص تاسو خیال لاره چې الله پاک
پوهیږي نه نه الله پاک پوهیږي دی په پټو دی په ښکارا باندې دی په میټینګونو باندې دی په پټو پټو خبرو روایت میں تمخ کې ابن عباس وی چې دی د کعبه شاته نه دارون ندوه کې دارون ندوه د نبی سلام نکو کنه قصینو می غالبا چې داغه دا بیٹک کوندا جوړ کو چې دغه موږ سلاګانی کو سیرت باندې کتابونه وګورئ تاسو به ان شاء الله ډېر سوزن تاسو ته واضح شي دله به کلاس چته کېدو که زندگی دغه سیرت په موږ ډېر حق ته کنه اصل دا ټایم کې هغه بیا ګران شي ځکه چې تاسو ضروري ډېر کلاسونه ا ترجمه هم چالو شي ما هوته نه بیا ساره درس هم چالو شي کنه ایوان خ جامع معنی کار پکار د سټډي به کې یو کتاب کار نه لیدا ان لا نسمع سرهم وهو ما يسرونه من غيرهم ونجواهم ما يتناجون به بينهم ابن جوزیم دا معنی کی بلا ولنا منغورو بل نحن نعلم ما تناجو به بينهم تو بری معنی کی بلکې موږ ته خبره ده دا هغه خبرو چې د خپل مینس کې کوم میټینګ کوي د خلکونه کمی خبرې پټي موږ ته پته ده بلا یعنی ولنا منغورو موږ ته پته ده موږ خبر یو یعنی نسمع ذلك بلا یعنی نسمع ذلك سمرقندی موږ دا اورو ان نسمع ذلك ابن جوزوی زه په خپل مورم یو خبره دویم ورسول ناو زمونږه استازي لغوي معنی باندې والا ها هغه رسول نه چې الله قوم ته لېږلی او هغه ته وجه تاسو تبلیغ کوم ما ومنه هغه رسول نه هغه ته اصطلاحي رسول وي دا لغوي معنی باندې ده نه پوهیږي د قران په ترجمه هغه سره نه پوهیږي د قران په ترجمه کوي چې په لغوي او په اصطلاحي معنی کې فرق نه کولی دا یو اصل د اصولونه لغوي او اصطلاحي چې په ازدادو نه پوهیږي په اشباح او نظائر نه پوهیږي په صحیح او په ضعیف نه پوهیږي عربي ژبه نه ورزي دی په تفسیر نه پوهیږي دا ډېر نازک څه دی کنه موږ به الله نه دوا کوم طالبانو موږ الله پاک دې امر کوي ورسولنا زمونږ استازي زمونږ استازي خو ملائک حافظه چوته وي کرامن کاتبین چوته وي لدیهم د دې سره دی د کې میټینګ کې ځان لو کده پټه خبرې کې لدیهم د دې سره دی یكتبون لیکي هغه خبرې چې دی کم دخلینو باسي ما نتقو به من منطق خو خدا سو علم نه کنه هغه د خبرو زور دی منطق الطير علمنا منطق الطير هغه آیت ذهن کې ساته خبره نطق کنه گویایی وتکلموا به من کلامهم دې چې کم کلام کوي کنه هغه غلی کی ها ابو کله کله کې سکی چې دا غزا یو میلود نه میغه شپېلې وي ودام پر اختیار کی میرا اوس قوم د رضا کو چکدار کې پاتې کیږي دل زاک دا حوال پکار دی نو سو وایو مرمت پکار دی قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين قل ان كان للرحمن ولد قلت وای پیغمبر دا اعلان وکم دا خبرو کوره پډاګه او ان کان کچریوی للرحمن د رحمان ولد اولاد فانا ز اول العابدين نټو نمخ کې دا هغه الله عبادت کوونکې هم تاسو آیت ته خیال دی چې په ظاهر باندې په ورشه سبوي زدا هغه ولد عبادت کوونکې هم تاسو به مړه الله ولشته نو امام رازی په دې ډېر لوی گفتگو کړي چې خلک د دې نه دا مطلب دي دا وی دا هغه آیت په شان دی لوکان فیهما الہ کنه کله زمکه اسمان کې نور خدایان وی کنه الله فسادتا نو ولشته نور زو دا هغه په شان دی ها په ظاهر محبول کې دا هغه دا مطلب هونه دی چې د رحمان ولد او ولد دغه کم دی قلت ويا اے نبی دا اعلان کین کان للرحمن ولد سوق ونشته رحمان ولد ان نافیه واخلی ځان په پدې ده پوهه کدن نه به سم گمبیر بازونه دي ان نافیه واخلی یو هم وختي معنی وکړه کچریوی معنی مې وکړه ان شرطیه ده کچریوی د رحمان ولد شتنه بالفرض والمحال کې شي کنه فانا اول العابدين کن ټول نه مخګه زدا الله عبادت کوونکم پوهیږي امام رازی امام بیضاوی دې ترجیح ورکړي بل قلوا یا ان کان نشته رحمان ذات د پارا نو نشته نوشي د رحمان د پارا اولاد فانا پزاول العابدین دا غیر الله ول عبادت کوونکم دا ول توحید مونږ پر مکه والو کې خلک اکثر مشرکان دي زاول موحد یما عقیده اتخاذ ولد باندې رد
سلطان جل سره عقیده اتخاذ الولد عقیده ولد باندې رد دا آیت په لسم او 15 سره متعلق دغه د صورت سر ته بوتل صورت ختمي کنه سر سره تړي کنه اوس خام وجعلوا له من عباده جزءا ان لسم سره تړي او دې مشرکان دا دی عقیده لري داغه د بار داغه د باندې ګان نه جزن ټوکړه داغه چې دا د الله نه پیدا نه اوذ بالله داغه جز دی په دې میټر باس کړو تاسو دا اسانه مې پوهې کړو تجزی تقسیم کنا ان الانسان کندا سے انسان لکفور مبین اگے سره تړي سورۃ سر سره او 45 آیت سره واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون دا دو آیتونه خدای سره لګي ځکه چې مینس کا نور خبرې وچلې دي کنه اوس واپس د صورت هغه مقصدی مسلو لرازي دا بند کنه بل لبزي دا بل بند کنه لانجه دی راغسته موږ هم د خو کار ته نه پوری دي ما دا لاندنه بټنې دوه پکې د سر د پاسه بند کا ٹھیک دی بس کیا هو لړ شي کنه تاسو به تم خلاص شي به تم خلاص شي شی هوی چې ګوره کچره مشرکان دا وای کنه چې زم مجعول الها غ جوړ کړی شي الها هو نشته کنه هغه ځ خدایان نه دی نعوذ بالله دغه ولد خوشته کنه نعوذ بالله هغه ځ دغه الها نه موږ چې کوم جوړ کړی دي کنه ځان خو ولد خوشته نه زولې خوشته کنه دې د لپاره په دې وجه د ولد عبادت جایز ده نه په دې رد کوي ولد کم نه سړیا موږ صرف د الله عبادت کو قول ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین امام طبری مانلی کی فقال بعضهم فی معنی ذلك قل یا محمد صلی الله علیه وسلم او اے محمد صلی الله علیه وسلم کچری وی د رحمان ذات د پاره ولد ستاسو په عقیده ستا په سوچ او ستا په خیال ستاسو په وینا کې د مسجد په سروسته ها ولد فی قولکم وزعمکم ایها المشرکون فانا اول المؤمنین بالله فی تکذیبکم والجاحدین ما قلتم من ان له ولدا نیکن ز اول د مؤمنانو په الله باندې ایمان لرونکي زاغ اول قسم چې تاسو تکذیب کوم په دې کې تاسو درو وایم زه انکار کوم تاسو خبر نه چې دا ولد نشته هم مجاهد دا معنی کوي نه کړی دا نه کړی ها دویم تفسیر ودار بل معنی ذالک قل ما کان ان پمانه ما ابن عباس دا معنی کوي ما کان للرحمن ولد د رحمان ذات د بارا ولد نشته فانا اول العابدین له بذلک ز په خبره چې د رحمان ولد نشته دا الله ول عبادت کوونکي هم پوښوي ابن عباس تمانه کی ان ابل تفسیر هم دغه څه دی بس هغه قطاده معنی کړی دا هغه هم داسې ده بل معنی ذالک نفیون معنی دی نفی دو معنی ان الجحد ان په معنی د معنی نافیه دی جحد نافیه یو شی دی کنه او ان نشته دی وتاویل ذالک ما کان ذالک معنی به ما کان ذالک ان کان معنا ما کان ذالک ولا ينبغي يكون دا سے بکار نه دی چې دا سے وشي قطاده دغه معنی کی خو اصل دغه دو دی ها ابن زید موي کم چې قطاده خبره کړي حاصل انکاف انکار دی کنه پوز چونل دی یا بد غنل دی ما کان للرحمن ولدن ان ما پشان دی وي بس ټیک دی مشهور پکې دغه دعا غوال دی ها نور په رنگارنګي خلک پیدا کوي او ما تاسو ته وایي چې په ظاهر باندې امام رازی حمل کی او دی چې دا کم تفسیر کړی دی کنه په یو تفسیر باندې تعویل بلکې چې ان په دې معنی کو دا تعویل شو خبره باندې پوهیږي آیا په دې معنی کو دا تعویل شو هغه په یو تعویل رد کړي بس لکه امام رازی خپل سوچته هغه وی چې ظاهر باندې حمل کا نو دغه تعویل او تاجت نشته ظاهر باندې ما تاسو اول معنی وکړه کنه ابن کثیر هم ټچ کو ورکه پته به ولګي موږ اپریشن کوو کنه ستانه پسم سټی پیدا دي فانا اول العابدین اول من يعبد الله يعبد الله بالایمان اول من يعبد الله بالایمان والتصديق ان ليس للرحمن ولد على هذا عبد الله اك خبر ده
دا الله ز اول عبادت کوونکې په ایمان او په تصدیق سره په دې تصدیق سره چې رحمان ولد نشته دی. څوک معنی کوي منګه چې کوم مانس د کړه وکنه هغه داسې د کما چې لوباب کې لیکل هغه داسې اول العابدین اول الانفین ذالک عابد معنی انف انکار کوونکې ز اول الذين انکار کوونکې امام معنی العابدین للمنکرین الابین تیشو دا عابدا دا معنی شته دی دا طبریم کړی دا ابن قتیبه کړی دا کلبیم کړی دا زړ خلک مې ته ټول دا معنی کوي ها کته داغه مانو کې د رحمان ولد شتا مثال نعوذ بالله کا شتا خو نه کپا ظاهر خمل کې نبي په کې دې کې دی په عابدین کې عابدین یو مان دا به دي اشباح نظر ناخلی کنه انا اول الانفین ان لله ولدا د کلبی دا معنا سمرقندی لیکل ابن قتیبه دیو ته قطبی وی کنه ان كان هذا في زعمكم فانا اول الموحدين لانكم تزعمون ان له ولدا فانا اول الانفين من ذلك. ٹھیک شو زه د ولد عبادت نو کوم زاول د دین انکار کوم چې دا والله ولد نشته دی کتا سو وای سازو په خیال شته دی پوه شو نه نشته ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون جو حریم دا معنی کی کم چې ابن قتیبه کړه دا کسایم کی فانا اول العابدین من الانف والغضب زبد بد ګړه مزره د خلاف یم حراویم دا معنی کوي اول العابدین قيل هو من عابد يعبد اي من الانفين. ابن عرفه وغیرہ په دې باندې غرض کړل دي کوم انما يقال عبد يعبد فهو عابد وقل ما يقال عابد والقرآن لا يأتي بالقليل من اللغة ولا الشاذ ولكن المعنى فأنا أول من يعبد الله عز وجل على أنه واحد لا ولد له زاولم چې د الله عبادت کوونکې په دې عقیده باندې چې هغه واحد لا شریک دی دغه ولد نشته. دغه بیا دی مثال پیش کړي د لفظ لپاره چې دا لفظ عربی کې د دې لپاره استعمالي کی یو واقعه د عثمان رحمه زمانه کې وشوه ان امراتن دخلت على زوجها فولدت منه لستة اشهر شپږ میاشتې بس داغه خاون سره بیبي ملو شو شپږ میاشتې پس وړو کې شو د ستة اشهر کنه فذكر ذلك لعثمان انه فامر برجمها عثمان هو ویل چې هغه رجمه کې حضرت علی تو وی چې وحمله وفصاله 30 شهرا اته ته پیش کو حمل او تینه پر کول 30 شهرا 13 میاشتې او بل آیت کې فصالو فی عامین نفع والله ما عبدا اللفظ دا ده عبدا عثمان ان بعث الیها ترد انکار کا نا جدا واپس کا نا ها نا امام رضی رحم الله آیت پر ظاهر باندې حمل کی اده کې تعویل نے انکار کی اور تعویل باندې غرض کړه هغه ما پرې خې دی واسطه سمو وې کنه یو تننوز بیا ټیم کمی دلته د خلکو شوق نه را بشي بیا بانګي دا د باندې غناستې چې بس تر اساس راغون کچ کار وکم هغه وجه دې هرگز دا مطلب نه دی چې الله ولدین زبر هغه ولد عبادت کوما دا مطلب ګوره بالکل نه دی ګوره دا ته وانه خل قرآن کې ټسل پیدا کې یا کنابود و یا کنستعين د بیوګت باس کړ د امام بیزاوی په صدو کړ هو کې اگر اټول کړل دي خلاصې بیزاوی لیکنه ابن کثیر وای محمد صلی الله علیه وسلم کچری وی رحمان ذات لپاره ولدا غو معنی کی لو فرض هذا کبل فرض والمحال داسی وی داسی شو نزبخا مخاد عبادت کوم ځان په پوهه غره علی ذلک لانی عبد من عبیده زدا الله د بندگان نه او بندیم زبر هغه عبادت کوم مطیع لجميع ما یامرنی به او زدا الله تابعدار مغه چې ما ته حکم کوي زبه منم خبر باندې پوهیږي زدا الله خبره منم ک الله بغوی دا ما ولد دین زدا الله منم پوهیږي ليس عندي استكبار ولا يبان عن عبادته فلو بالفرض غره کدا د ششته نه غره فلو فرض کان هذا خو لیکن دا ممتنع دي دا څه غره کی دي نشي غره دا من دي غره پوهیږي سورۃ زمر آیت تاسو مخکې ویل لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء
هغه حواله پیش کا به کنه بیا به رڼا به دوشي کچره الله وخت چې کنا زوري نیولې وي ان لستفا خامخه غره کړې به هغه چې کوم هغه پیدا کړی او بصیرت کی سبحان هغه پاک در دینا شتنا که بالفرض دار سوي نه بیا بغدا دوی ځان کې زما محبوب دی زه عبادت کوي هو الله الواحد القهار بیا غم هغه بحث چړل کوم چې ما وختي وګه جاهدین او عانفین ابن جرير ټول راغون کړل دی بیا واقعیم لګي د سیدنا عثمان فوالله ما عبد عثمان نو ان باسله ترد کنه ناغي عبد من استن کا فانکار کول کنه شعر په پیش کړل دی هغه وی چې هذا القول فيه نظر دا قول ما ته کمزور ښکاري غوي ها مخیزه سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون سبحان پاک ته غزاد د ولد نه پاک ته چې تمخ کې ولد ثابت دی سبحان سره بسکه زکه دغه بالفرض به وایخه بالفرض والمحال زمون ګسانو بدغه سبحان پاک ته الله پاک ته شریکانو پاک ته د ولد نه ولد هونو قسته دا پلار ولې جذبه دی ته انسان محتاج دی ما مخکې تاسو د ویلو دی ته انسان محتاج دی د پلار د زوی د رشتہ نه ده رب السماوات والارض رب د اسمان نظمکو رب العرش د عرش مالک ته عما یصفون دا خبرو نه پاک دی چې دی غل بیانې تا په دلایل پیش کړ دی نه مني ګوره مخې فزرهم نه پرېږ د ودی ته دلایل بیانې چې الله پاک دی شریکان نه د ولد نام دی نه مني بس پرېږ دا یخوضو چې دی بکواس کوي ویلعبو خندنی کوي حتی پریدت یلاقو چې دی مخامخ شي محمد الذی دی غیر سره یعدون چې دی سره وعده کولی شي په بل انداز کې په بل طریقه باندې رد کوي په اتخاذ الولد باندې چې صفت د ربوبیت د عالمین او د ربوبیت چې کوم نه کنه دا صفت دی دا صفت او اتخاذ الولد په دې دواړو کې تضاد دی وره چې اگر رب العالمین شو دا صفت په هغه کې راغی بیا تا غل نازول او یازوی ثابت نه د دواړو کې دا یو ځکه دي نشي بیا بداوي چې اگر رب العالمین نه دی هغه انسان دی چې رب السماوات والارض کنه او رب العرش دی داغه اولاد کې دي نشي چې ته ول اولاد ثابت نه هغه محتاجواله ثابتيږي هغه بیا رب نه دی رب السماوات نه دی بیا وایي رب السماوات والارض رب العرش بیا نه دی اور رب العالمین نه چا محتاج نشي کېږي تا خو دې زوی ته محتاج کګه نه کته شوقیه ساده نه شوق هم محتاجی ده کنه استا کمزوری نه ده یو شی تا شوق تر شوق ولا هم کنه شوق کی کوئی قیمت نه کنه خدا خبره ده کنه ته دغه محتاج کنه کبه شی زور کی تا نه ساوزی سبحان رب السماوات والارض الله د خپل ځان تنزیه او تبری بیانې پاک دی هغه رب چې د اسمانو مالک دی والارض د زمکه تبری د معنی کی تنزیها لمالک السماوات والارض دا معنی قرطبی کی تنزیها له وتقديسا نزه نفسه عن كل ما يقتضي الحدوث وامر النبي صلی الله علیه وسلم بالتنزيه نبی زم ته حکم کړي دا حادثات چې کوم نوې سيزونه حدوث راځي کنه مخلوقات اصل کې سره مخي دا غي ځان الله صفائی بیانې امام رازی ماننه دی دا چې هغه د عالم الہ دی نه دا د لازم وګڼل شي چې هغه واجب الوجود دی په خپل ذات کې هغه تجزیه او دغه سيزونه نه مني رب العرش چې رب د عرش ته مالک د عرش ته عما یصفون دا غسیز نه پاک دی یصفون چې دی غلا بیانی دی چې کم دروغ بیانی دی چې کم سيزونو نسبت کی هغه ته چې دا دغه نازول دی هغه سره شریک دی دغه اولاد دی نه الله دی نه پاک دی فزرهم یخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون امام رازی کړي چې برهان قاطع دلیل ذکر کو او دیغه دلیل نه مانو او ته بس پرې دا دلیل بیان شو لیکن دیغه ته اړو التفات نه کړو توجه ورنه کړو غیا ته وانه چولا زکه چې دا خو په طلب المال او د مرتبه او د عہده او د ګریډ په نشه کې پراتی دي کنه چې ور زمانه بیا سرداري زی پای کې مستغرق دي
پرېږده بس په دغه باطل کې چې نښتي پرېږده چې هغه رس ته ورسي چې موږ دې سره کومه وعده کړې ده برابر وي بیا په دې کې هم تهدید دی یاره دغه تخویف دی پکې شیخ به وایي چې ګوره دلایل بیان نه وروستو د اعراض کوونکي چې دي په دې رد کوي چې دا شبهات او شهواتو کې مبتلا دي غوږ نه دی دلیل ته چې هغه ومني د خپله غلطې نه ووړي پاکه په خپله باندې اړم دی فذرهم پرېږده دي محمد صلی الله علیه وسلم دا مفترین په الله چې دروغ تړي چې دی وی الله له ولد دی دغه دی بکواسو یخوضو چې دی لګي اړمي په باطل کې ویلعبو او دنیا کې لوبي کې لګي دنیا پورې اړمي یخوضو فی باطلهم سمرقندی وی خوض یو شي استور کوزیدل کنه چې په دې باطل کې پلیدس خبرو کې دی اخته وي استاد یو خندنی کې یلعبو مان سمرقندی کې استاد یو استهزاء کوي قرطبی کفار مکه وی پرېږ د چې دی آخرت نه مني پرې د آخرت تکذیب کی پرې دا چې په باطل کې اړمي دنیا کې بلګي حتی تر دې پورې پرې دا لګیا وي یلاقو چې دی مخامخ شي محمد الذی خپل آخرت سره یعدون چې دی سره وعده کولی شي د دروغ کې پرې دا تر دې چې دی و خپل دروغ سره جهنم ته ورننوځي چې غرض د قیامت ته تو بری دا معنی کې ابن جوزی قرطبی دا و چې دا آیت د جمهور علماء په نسبت منسوخ ده قرطبی چې هو محکم نه دا منسوخ نه ده بلکې دا تهدید دی پدې کې تخویف نه منسوخ کیږي خبر هم صحیح ده کنه وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله وهو الحكيم العليم وهو الذي يواذع غلا خاص غلا في السماء پاسمان کې اله واقدار ده بر معبود دی و فی الارض پس مکه کې معبود الہ هغه معبود دی برم دا واق دی اورډر دی لاندې دی دانه چې بر ځان نه دی لاندې ځان دی او هو الحکیم العلیم او هغه الله حکمت والے او پوی والے پار سبانه پوی دی ډیر پوی دی امام رازی خدا آیتونه عیسی علیہ السلام هغه آیتونو سره تړي التی بوزي چې الله دا ولد نه پاک دی کنه ولد خبره شروع نه دی عیسی الله ولد ګڼه کنه کدا اوس یاد شي رب دغه داسې وي او خبر هم صحیح ده عنوان بم دغه رد په اتخاذ الولد باندې د دې یو وهم چې شاید کې دې شي الله پاک په خدای توب کې چالي سور کړی جواب ورکنا برم دا اولوہیت ته ولان هم دا اولوہیت ته اسماء دا غزمکم دا وهم دی غلط ده وهو الذي يواذع الله وهو الذي والله الذي له الالوهه في السماء معبود تبری معنی یواذع الله لپاره پاسمان کو الوهیت یواذع معبود دی پس مکه کې معبود لکه څنګه چې پاسمان کې د عبادت کول شي داغه نه علاوه د بل چا سره د بل چا عبادت کول خای نه جایز نه دي نتاسو لپاره کار چې صرف دغه عبادت کوي هغه سره شرک نه کوي سمرقندی الہ هغه دار سیز نه پوي هغه پار سیز نه هو الہ فی السماء يعبد وفي الارض الہ يعبد اسمان کې مغیو ګڼلی شو ازمکه کې مو دای کې رد داغه چا تکذیب کوي قرطبی وی چې څوک الله له شریک او ولد ګڼي هغه الله یوازې د عبادت مستحق دی په اسمانو کې پزمکه کې مستحق دی دا مستحق لان يعبد فيهما وهو الحكيم العليم هغه الله حکمتونه والده هغه فی تدبیر خلقه د جوړولو یا د تخلیق تدبیر کې دا حکمتونه دي العلیم په دې په مصالح باندې دې په خیر باندې يرحمك الله وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم الساعه واليه ترجعون شرک فی البرکات باندې مدرت کوي ها دویم وهم جواب بږي وتبارك الذي اور ډیر برکتونه والا دی هغه ذات ډیر برکت والا دی هغه ذات له ملک السماوات والارض هغه د پاره بادشاہي د اسمان نو زمکو وما بینهما بادشاہي هغه سوچ دی په مینس کې دی نام هغه د پاره دا وعنده علم الساعه او دغه سره علم د قیامت بل چا سره نشته و الیه ترجعون هغه ته تاسو واپس کول شي حساب کتاب د پاره رد په شرک فی البرکات برکات چون کی او د الله ذات دا مطلب نه دی
حدیث کې چې البرکۃ مع اکابرکم، برکت تاسو د مشرانو سره دی. مشران پیدا کوي نه، پیدا کون کې الله دی. نشا د وجه کېدل جدا خبره ده او خالق الله دی. مشر برکت نشي پیدا کولی دی، مشر کې برکت الله چي. صحیح مسلم حدیث نه علاقت چروک شو دا شی بي کنه بیا پیدا شو تیمم حکم راغی نو صحابه وسوي چې دا تاسو اول برکت نه دی اے اهل بیتو، تاسو ډېر برکات مخکې ښکاري شي. وایي دا صحیح مسلم حدیث دی. البرکۃ مع اکابرکم ری صریحین کو شل زله تیر شوی. نه دا مسله ډېر ښکلې منګه د خپل استادانو نزد کړې په دې کې دا کټر چې دی صحابه ولا بده کې کټر پن کی بیا غو بلریان یو بل سره عالم شي. د صحیح مسلم حدیث پیش کی او دی د ځوینه پیش کی تبارک الذی سورۃ الفرقان آیت پیش کی نه حدیث سره بسکه دواړه یو ځای کنه ول پیغمبر د قرآن خلاف خبرې کوله او تاسو پوه نه په مطلب کنه. یو د برکت خالق دی. د دې مثال الله هدي لګا یو باران ورول دی نبی د وریځ الله نشي ورولې وریځ ذریعہ ده کنه همدغه سیدا خبره ده کنه. قرآن چې کور کې بو دیا قرآن ته نه د برکت څه کني ده چالمی او یا یو نیک سیرت ان صورت سړی مسلمانی نه برکت بداغي کې بني نه یې کنه. البرکۃ مع اکابرکم دا حدیث کنه برکت تاسو د مشرانو سره دي. تو ورکم کور کې جنې کنه بوډا یا بوډه ایسا سمره مشران باغی دراتلو اوس ورازي یا حکور کنګال پروتي ډېر برکتونه وای د غزاد برکت باندې مخکې ما سوز لباس کړل دي. دلته امام رازي بیا را چړل دي نه بیا نه کوخه له ملک السماوات والارض چې دا په اختیار کې بادشاہ سلطان د اسمانو سلطنت د زمکو سلطنت اور ریاست اور حکومت میں کیا فرق ہے نا. شیخریت کے سوال لے گا مونږ هډو سم ویل نه موجه سم ویل نو په زموږ دال نو خزانه د اسمان نو د زمکه د الله سره عجب وسازي بس مو شو وما بینهما واغس چې د دوړو په منځ کې لگاوا پاغیم د الله حکومت ته الله دغه خالق ته مالک ته متصرف ته د دې پس دې کې د الله حکومت ته چې زمکه اسمان دغه دی بینهما ویلي دي چې سپریخ نه دی ګوره د هر څه دغه دی ګوره اره یو ذره باندې استاد حکومت روا دا یو نظم ماشوم بوي دې په معنی بغیدو. تبارک معنی ابن کثیر کی اے استقر له السلامۃ من العیوب والنقائص لانه الرب العلی العظیم المالک للاشیاء الذي بيده ازمه الامور نقدا وابراما. استقر له السلام سلامتیا دغه پر قرار مونته دا او دا هند عیبون ناغه پاک ته نقایص ناغه مکمل پاک ته ځکه چې رب العلی العظیم دغه مالک د ټوله شی او دغه بلاسونو کې د ټولو کارونو واګي مضبوط دي او واګي کټږي نه. وعنده یوال داغ الله سره علم الساعه د قیامت دراتلو علم دی دا علم چا سره نشته. کته عیسی د الله ولد بن زائد او دی خو پیغمبر نعوذ بالله تعالی الله ولد بن هغه دی خو چې کله ورازي عین دی خو له بس وی چې الله تعالی الیه يرد علم الساعه مخلوقات چې بر قبرون نه پاسي الله تعالی جمع کیږي علم چا سره د الله سره. نن ساينس کزان ته خدای وای کنه غلطه وای اکبر الابادی شروع نه غوره دا ساينس لټریچر ور دي مزو ګډس کیږي کله کنه دي مازه خرابيږي. وایي مذهب کبھی سائنس کو سجدہ نہ کرے گا شعر کا زمانہ غلطی کے ذن ٹک دے. انسان ہوا میں بھی اڑ جائے تو خدا ہو نہیں سکتا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تا ټول باغ ته واپس کولی شي پس د مرګ نه مدا ټول هغه ته واپس کولی شي د حساب کتاب د پاره. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعت الا من شهد بالحق وهم يعلمون. خچغه ته واپس کیږي دی خچ واپس کیږي نال تک زمونږ بزرگان شتکنه پیران شتکنه موږ د الله نخلاصي کډر ګناګار شو کنه نامو چې چاله عبادت کړل دی چرم دا ناره لو دا شزونه مولوړي دی هغه موږ بچی کنه ولته پاغیرت کدا خیال دی غلط ته ہے نا. یہ خیال است محال است جنون است است معنی ہے کہ نا یہ خیال
باجوړ ولا جی کنه استه مستغي وي څنګه استه خاص ته داغي وي ولا یملکو ای باندې پارسه اثر د نیم باجوړ افغانستان کې نیم دلته کې پاکستان کې ده ها ولا یملک الذین اختیار نه لري کسان يدعون من دونه چې دی دا غنه سیوا بلی د سه اختیار نه لري شفاعت د سفارش بالجبر سره وایا بالجبر سفارش نشو کوله دا دی چې سیوا دا غنه بلی عبادت کوي نه لکه دی خو عیسی السلام امر بلی هغه شفاعت نشو کوله خو پیغمبر دی پوهیږي جواب الا من شهد بالحق مگر هغه څوک شفاعت کول شي چې د حق گواہی ورکړي لا اله الا الله باندې مړي د زیدان پوهوي ها مگر هغه څوک به سفارش کوي بل اذن چې هغه لا اله الا الله قد بالحق لا اله الا الله ولا یو معنا دا شو هغه څوک به سفارش کوي چې دې د سیوان الله ربلی سیوا د الله نه ربلی په دې کې باغ څوک چې شاهده بالحق ٹھیک شو بل الا لمن شهد بالحق من لمن کا مگر دا هغه چا د بارا په سفارش کولی چې د لا اله الا الله په خدای مولي د مشرک د پارش شفاعت نشته اما فسین لیکلی او د ځای کې بسانه بزد شي وهم يعلمون پتا سه حال کې چاغي پويږي مو تاسه حال کې بشفاعت کی چاغه ته پته چاو دی په دې خدای مړ مشرک د پارا بشفاعت ني ٹھیک شو امام رازی وی کله چې ډېر تفصیل په نفی الولد باندې الله کو کنا نو پسې نفی د شرکاو بیان کړي چې دغه شریکان نشته د مشرکینو مشهور شبهه شفاعت قهریه باندې رد ټیم کم دی لګه تیزی وکوخه لکه چې موږ سره امتیازات پاتې لټولو آیتونه آسان دي دا مضمون مخکې شل ځله تیر شوی مشرکینو دا عقیده چې زمونږ دا جوړ کړی شوی خدایان دنیا کې څنګه مونږ له پیدا راګی کنه دا چې آخرت کې مونږ له راګی دنیا کې لکه برکات باندې را دو شو کنه برکات خو الله چې دی به بوتان نه چي پاغي ول را دو کو دلته ول پاغي به نظریه رد کی چې دا بوتان زمونږ څنګه دنیا کې پکای دا چې آخرت کې به دې مونږ د الله نه اخلاصي پاغي ول رد کی لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه وایي او ایک په عیسی علیہ السلام په دغه نور خلق اعتراضات نه الا من شهد بالحق کې داغه جواب وشو چې نیکانو خلکو چا د خپل عبادت نه دی ویلي او خلکو په زور عبادت شروع کړل دي نه داغي مونږ بزدینو کو الله باګوي هغه په خپل مرتبه دی خو هغه به د مؤمن شفاعت کوي مؤمن به د مؤمن کوي مؤمن د مشرک نه کوي او مؤمن چې کوي مسلمان کوي یعنی عیسی علیہ السلام خو مؤمن دی کنه چې هغه یقین هغه بالاذن هغه بالجبر نه قرآن د شفاعت دغه نظریه پیش کړي د دې چې کوم نظریه و یا د يهودو یا د مشرکانو غلطه و شافع او مشروع دا عقیده توحید ولا وي شافع د څو سفارش کې مشروع چې سفارش کولی شي پدې کې چې یو مشرک نه ٹھیک شو دا آسان ربط ده ولا يملك الذين واختيار لري کسان يدعون جدي بل من دونه داغنه علاوه د سي اختیار نه لري شفاعت د شفاعت نیا کسان د شفاعت اختیار نه لري چې د الله نه علاوه پوجا پاټ کوي عیسی علیہ السلام او علیہ السلام او ملائکه خدا خودري وړه بکی کنه الا من شهد بالحق کې استثناء وکړه کنه ها پایت کو پوښي وي زه پردم مخ کې دزو تک وګدو من شهد بالحق الا لمن شهد بالحق امام رازی دا تفسیر کړي فادمر اللام لام دل د پټ کړي ٹھیک ہے والمانا بلدا ان الاشیاء التي عبدها الكفار لا يملكون شفاعه الا من شهد بالحق دغه سيزونه چې کافرانه عبادت کوي کنه دی به شفاعت نه کوي من شهد بالحق وهم الملائکه لیکن هغه څوک سفارش وکي چې هغه عقیده لا اله الا الله تفسیر کې مې ترجمه کې مې حل کړو کنه دا معنی امام رازی کړی ها امام رازی مفاتيح الغیب وګد عبارت ته ماته نه خلاصه رو بازره وهم يعلمون دا حال کې چاغي پويږي ایبه خبرې ده نه چې د عقیده توحید مړ ده ها د سورۃ مائده اخري آیتونو سره دا ډېر خپل حل کیږي زبدی گواہی کوم عیسی السلام سے ما دمت فیهم چې تر څو زبدی کې موجود وم اکل چې تا واغستم نه كنت انت الرقیب علیهم ٹھیک شو او د دې ټول آیت د پر ولا یشفعون الا لمن ارتضى
دا آیت پسې روح کې نورم دی دا ډېر دی. ولا ان سالتهم کچره ته دین ته پوسو کې من خلقهم چې چا دی پیدا کړی تاسو چا جوړ کړی پیدا کړی مشرکانو ته پوسو کې بوت پیدا کړی عزیر پیدا کړی عیسی علیہ السلام پیدا کړی چا پیدا کړی لا یقولون دی بخامخا جواب کې وای الله مونږ پیدا کړیو خنه چې الله خالق منه نه فانا یفكون تاسو څنګه وړي دغه د عبادت نه بوتانو لول منډه وخی قبرون لول منډه مخې ورچې هغه جوړ کړي نه دغه عبادت کوه کنه ور باندې پوه شوې. دا اول سره د صورت سره لګي امام رازي وي چې دی کله عقیده الله د خالقیت منی چې هغه د عالم خالق دی د حیواناتو خالق دی نه تاسو څنګه د عقیده سره د خصیص او د خبيث بوتانو چې نه پیدا ورګي نقصان بلکې جمادات تی ګټي دي داغي د خدای او داغي د عبادت تول منډه وخی د خدای عقیده ولې لغه دلیل عقلی او رد په شفاعت قهریه باندې ښه. ولا ان سالتم کجرت تپوس کې دی عابدین او دی معبودین چا پیدا کړی تاسو محمد صلی الله علیه وسلم ته تپوس کې دی مشرکان د قریشونه دی بخامخ د الله خالقیت او داغه داوا بګی چې مونږ او الله پیدا کړیو مونږ هیڅ نو لیکن دی بیا په دې مکابره کې پراتی دی ګور فانا یفکون نسا وجدا تو بری مانه کې دا خدای الله د عبادت نه وړي هغه ذات تاسو پیدا کړی ګور هغه پرې دی بیا بوتانو ته وړي ان یصرفون بعد تصدیق وکړه الله دغه ومنه بیا وړي تاسو او شرک وی تاسو دغه د عبادت نه بل چا عبادت ته وړي. وقیله یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون وقیله او د حق گواہی کوونکو بیان بداوی دیدا وی کنه او زما چې تفاسیر کې څه ګدلی دي کنه هغه دا سره وقیله په معنا وقوله دي او د پیغمبر دا وینا به یا رب زما رب هؤلاء قوم لا یؤمنون دا زما قوم چې دي دا دما دا قوم چې لا یؤمنون دی ایمان نه لري یا دی ایمان نه وروړي خشي ایمان نه وروړي نسو فاصفح عنهم د دین مخواړوام پریک د دی وقل سلام و یا زمونږ استاد په مینس کې جدای دا سلام د متارکت مراد ده اذا خاطبهم هغه څه شي الجاهلون قالوا سلام فسوف يعلمون دی به ډیر زر په خپل پوي شي زجر ده ها وقيله يا رب ان هؤلاء امام طبری وقال محمد صلی الله علیه وسلم قیله شاکیا الى ربه محمد صلی الله علیه وسلم بخبر رب ته شکایت کوونکی دا بوي چې کله قوم تکذیب کو ناغه وی یا رب یا زما رب دا الله دغه بیان نه کړي او وینا د هغه پیغمبر د ماده دی بندا چې ما ته وی رب زما د قوم ایمان نه لري ما خو په ډېر وسو کوم دا وات آیتونه مې بیان کړو خو دې نه سمېږي دیم چې والد نشته شفاعت بالقهر نشته دا نشته وقيله سمرقندي يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم وقيله يعني وقوله ٹھیک شو شیخ بوي وہ قسمیه ده او قسم دی قیل بمانه قول او ضمیر راجع د نبی صلی الله علیه وسلم ته پدې کې بیا درې قرائات دي کنه نسب دی جر دی رفع ده پریدو مونږه دی پټه جرګي کوي او پیغمبر الله ته شکایت وکړي چې ما دا قوم نه مني ابل شکایت کړو کنه نقام تهذو هذا القران محجور زما د اقام نه قران غردول فصفا عنهم پیغمبر ته مخبه کیگا دی منی کنه منی بس ته مخ واړه او تو وای سلام د متارکت جدای ده زړه دی پوښي عنوان ورکا د منکرینو په عینات باندې تفریع درست ایت سره کنه چې دی دا شي کوي پیغمبره ته دا شي وکړه بل پرې ده تو سره تعلق پرې ده فصفا عنهم طبری ودا الله جواب کې د نبی سلام دا شکایتو چې زما دا قوم نه مني محمد صلی الله علیه وسلم تر دې اذیتونو نه مخ واړه تاسو ته مو وایا دا هغه وخت پورې و چې کله د قتال حکم نو چې ته کله د ایمان نه مایوسین بس مخ ته واړه وقل سلام او ته دې تو وایا سلام علیکم تو بری دا مان کی یا سمرقندی مان کی سیداد من القول سلام تو یعنی بدی خل بندگا بیزایو مان کی سلام تو کا سلام د متارکت ته دلته امام رازی باز کړه چې په کافر سلام کول شي
نزين بیا اغام والمقصود التنبيه على التحيه التي تذكر للمسلم والكافر د دینه اغه عام خیر په خیر مراد چې مسلمان ته کی مسلمان ته کی کافر ته کی تانوی رحم الله به چې کافر ته سلام نه کې آداب بہت وي آداب ګډ مارنینګ خیره لګا نه دا ویل شي خیر له بخیر له سلام نه مخکې رستو ویل شي د باندې حدیث ته ابن کثیر وی د دې جواب مور کوا لا تجاوبهم هغه شان جواب مور کو دي دا سره کوم سپکه خبرې کی تو هغه شان جواب مور کوا ولكن تألفهم وصف عنهم فعلا وقولا تو سره تألف کو بس اس ظاهری کنا او فعلا او قولا ته مخواړه جدا شته اپ وینا کې ته مخواړه فسوف يعلمون زرد دی به پوښي د خپل کار پنجام به پوښي د خپل کفر پنجام به پوښي دی به پوښي چې ته ترشتنه دغه دې د باندې سخت یاره ده نشاوی دا آیت منسوخ ده پوښوي او قرطبي وینا آیت محکم نه امام رازی وی دا آیت دا محکم نه منسوخ نه ده هغه به وایو کنه امتیازات کټیم د لفظي وین بیا به واړو کټیم نه بیان اورو آیت د توحید په دې صورت کې کم کم دي یو منټ موږ سره نفی شرک فی التصرف نه دا بل صورت ده ٹھیک ہے نفی شرک فی تصرف لکھا نہ ہم آیت کے نفی شرک فی تصرف اور 15 تا 2200 اور 87 نفی شرک فی العبادت والدعاء 26 نا 28 پورے کبان ہوئی نا پس پہ وہی ہوگا نا پریدو دا رد شرک فی الالوحیہ چورسی آئے تو رد الشرک فی البرکات دا غسمنگوی 85 نفی شفاعت قہریہ 86 45 آیت کے یو اہم نقطہ دا آیت توحید چې د هیڅ نبی په شریعت کې د غیر الله عبادت او هغه ته پکار کول دا جایز نه ها واسأل من ارسلنا اوس ما تایید کې پیش کړو امتیازات د دې صورت دا خو آیات د توحید وګنه اول امتیاز خدا چې په دې کې د شرک په ډېرو انواع ردو په ډېرو قسمونو باندې الرد على انواع الشرك شرک فی الدعاء شرک فی التصرف شرک فی العبادت شرک فی البرکات شرک بالملائکہ وباتخاذ الولد نازول نیول کنه پدې رد ورد د شفاعت القهریه شفاعت قهری باندې رد دې کې دلایل اعترافیه اول او اخر کې ډېر بیان شوی صورت کې دلایل اعترافی چې مقابل اعتراف کی معنی شروع کې او اخر کې په دې صورت کې دلایل نقلیه د ابراهیم علیه السلام موسی عیسی علیه السلام ټول پیغمبرانو نه بیان شوی دي د مشرکانو دو دلایل پاغه باندې رد دي مشیت الله بشرک دی وی چې الله پاک زمون په شرک باندې رضا ده کنه ځکه هم له انعامات را کوي کنه سوینا او اتباع الاباء چې موږ مشرانو پس روان یو په دې دوه دلایل باندې ولرت کړی ده چې د الله په شرک رضا کېدل چې دا خو الله غوړي کنه چې موږ پنځم د دې په الها مجعول د ځنه جوړ کړی شوی پاغه باندې رد او د عیسی علیہ السلام شان هغه تفصیلی په دې کې بیان شوی دی 57 نه 64 پورې کنه د عیسی علیہ السلام تعلیم 64 کې ډېر سيزونه دي هغه یو دکان کې نه ملایويږي بل ته په پسې زه وایي سوالې د شیخې د هغه دعا سره هغه ودی صورت کې ذکر ده سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين د ابراهیم علیه السلام هغه مشن او دعوت موږ دغه په اولاد کې و چلو وجعلنا کلمه باقیه 27 آیت او دا کافرانو ذهن چې دی کنه کفار او غم د خانه زمو
لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم په دې ما دو خاورونو کې څوک مالدار سړی نو الله وی کله دنیا تماشي وزر برابر قیمت وی کنه کتا سو خیال وی لبیوتهم سقفا من بل دې کورونه چتونه او دا درم پای او دا سو دی پونه کټونه دا سرو سپینو ماده له ور کړو کنه دنیا دومره سخه شي نه ده دروازه ورسه ولمون د سرو سپینو کو صورت کې دادی چې څوک د رحمان ذات د قران نه لګي سترګې پټ کې الله په شیطان مسلط کوي ځان ته غلي کی کنه ومن يعش عن ذکر الرحمن نقيض له شیطان فسا قرینا دا یو امتیاز خو مخکې تر شوی چې قران ستاسو لپاره عزت ته کلی کې ولي کا بل امتیاز پرې کې دادی چې جهنم کې الله پاک کوم فرشتہ مقرر کړل کافرانو باغې ته چیغه و یا مالکو تاسو پون ویل دي او صورت کې بل امتیاز دا چې د نبی وینا دا ان کان للرحمن ولد دغه اعلان دی چې د رحمان ولد نشتا فانا اول العابدین دا بل صورت کې دا مسله نشته رخه دا دې صورت کې دا سبحانك اللهم بحمدك